وكان يسأل من العالم رضي الله عنه وعما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وعمر عن معاذ بن جبل بن السورية فدعا من جواب الخطاب رضي الله عنه حتى إذا كان يحدث إلى عطاء وقت وكيل حديث هذين يقال له بكان معقولا في طريق نجران هذا الداخل يقول الحديث اللي بدل متوجه تزيد التبع وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب قال اخبرني عمر بن اسير الجارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من اصحاب او ذا عمر الشاگردان ابو هريره عن ابي هريره قال ابو هريره رضي الله عنه نقل خدا خبر یاد ساته اذا حدیث مرسل ابو هريره دی کوم وخت عليه السلام دا کسان دیګر هغه وخت ابو هريره نه دی راغلی دی لا په یمن کې نو دا ابو هريره ممکن د نبی رسول الله نو ورېدلی یا د بل صحابي نو ورېدلی دا مرسل ابو هريره او په دې ټول علماء اتفاق دي چې مرسل دا او صحابه دا مرسل قال لي وي چې بعث اولي النبي رسول الله لکسان عینا جاسوسان لکسان ولګل عین دا تمیز شو دی جاسوس او جاسوس ته عین ولې وي دا لري چې جاسوس په سترګو کوي دی ولګل وامر او اميرك عليه فضيلة سلطان عاصم ابن ثابت انصاري عاصم بن ثابت مشهور صحابي دی البشر مقرر او دا عاصم ابن ثابت څوک دی دا د عمر سره دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وصف جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب دی دا عاصم کی دا عمر دی دا غد مور بلار دی جد عمر ابن جد عاصم دا عمر د دوی دا عاصم نکړي د چا بلار دی وایا دا مور دا ویلې دا مختار شو دا عمر څه شو لکه عاصم يعني عمر بن الخطاب دا عاصم لوک بلکا غشتونو می جمیلہ ہو دا اغی جمیلین عاصم پیدا شو دا عمر دے ولا مشر مقرر شو در حقیقت مولانا سے بل روایت کی رازی دا بدر دا غزانا پاس دا مکی مشرکان راجن او دا نبی علیہ السلام نے یولک تسانا وقت دا مکی نم غطفانیان دا خبر ام دین دیوان شوا إذا مكي والمديني ونوري والناس بعض القبائل خلق سيدا دغرون كي يقولون ودجا دجا جودر وچينا وداغي فغار يقولون لسا شكورا ندا غطفانيان بهي لبدا طولا لا غطفانيان وضو كده صفات الله دا تاقوان دا تلون لغا هده او جي بلاغ مقاصده تلي يقولوا متولد تاقوان سوى تاقوان قاصده بلده متولد به تاقوان او غلاګان دي او د چا به کسان پکارو په اجرت باندې چې موږ لا کسان پکارو د مړي کو یا جنګ دي په څیر باندې دی ورته او دې صحابه د ضرورت په مختلف اوقات کې رسول الله او خندق چې کله يهوديان وکړه دا مکه مشرکان يهودي مرګري نو يهوديان لا او دا مانيان له ورته په ځګونو خلک راځي درکا او سره وعده وکړه د یهود د خیبر وی د خیبر نیمه کجوري په مختصر کار درته او سره په دې تعداد کې مدینه منورې ته لاړ نو دا ځانمان راغل او د پیغمبر علیه السلام ته وی زموږ یو قوم کلمانېږي او موږ یو څو کسان راکا چې موږ قرآن کوي سبا وی دا چې دې کنه عاصم دې په خامخا راکړه د سکول فارغ دا واځه تاسو مدینہ منورہ کی صورت ہے کہ ظالمان منظور نبی علیہ السلام سے قرآن سے ہوئے او یہ مولا کا دا کہ جو قوم نے نہیں کیا تھی کہ اللہ شی ان کا مطلب ہے اسلام کا مطلب ہے دنیا کا مطلب ہے اس سے تعاصم نو علیہ السلام اللہ تعالی اور دا عاصم بن بشر اس ادھر کے لازم کہ دا غطفان یو قوم راغلی قضیه مطالبه کوي او دې کې راځي چې نبی رسول الله د الله تعالی جاسوسان لګي زه جواب درکوم جواب کونا دوه جواب شي مختلف جواب دی د دوه د کې وته نبی رسول الله دې دې مطالبه کړل دلته وکړه چې د علیه السلام او تاسو په اثر دې مهرباني کوي چې د مکې د مشرکانو جاسوسي مطلب
دا بدر دې جګ شوی دی او موږ به سامان ورته رسولو نو اصله چې موږ خبره یو او بیا چې په مدینه ته حمله وشي نو قومي دا په مطالبه ولېږل دغه د دین خو قومي ورته د دې بیا ولا کړه یو راوی هغه وجه ذکر کړی دا مطالبه د قوم او بل راوی دا وجه ذکر کړی دا چې پیغمبر علیه السلام ورته کوم چې ذاتي له مدارس پاره دي حتى كانوا إذا بل حدد زيد حتى وصلوا دا عثمان يوم علاقه ده دا غیر د وګړو په فاصله باندې یو کړي چې شو د صحابه حتی بل حتی بل حتی بین عثمان و مکه او عثمان او مدینه یو کړي ذکر د ذکر شو یو قبیله د حذیفه دا د عثمان شاه د حذیفه او د حذیفه بل شاه د بنو لحیا دې ذکر الا ذکر دا دې په ثلاثه دی ولې راوستل وته وي چې سړي راوستل چې چارا وستل کنه د خپل یو جاسوس ولېګا راشه سړي راوستل ولې فلی ته درولو بیا بیا نه ګوري خلک خلاص کی پات خلک په مرحمني دا ایمان ته مګر تاسو راوستل په یو باندې سی وځي نو چې څنګه دوی خو په ثلاثه راوستي نو یو کس هغه بنو لحیان تاسو ولېګا راشه سړي راوستل ذکروا دې ذکر شو قبيله د حذیفه دا د عثمان شاه او د هغه قبیلونو بنو لحیا فنفروا هغه ول لخر جوړ نذیر دا جنگی لخر کوي لهم دې له صحابو لپاره بقریب من 100 رجل نږدې سلو کسان رامن دا صفت د رجل دی چې هر یو مشهور شي او قسم می اونه تمیز کې څه هغه چې تاسو باندې یو پربس تقریبا سل کسان هر یو مشهور جو کل واحد منهم رامن 100 رجل صفت رجل ار یو سړی وشوي سلو کتو لخر د لخر لپاره جوړ فقصو نو مخه دی روان کړی دی پیدا څنګه چې جوړه کې کېنه او بیا خدای الله څخه شکیان کی دی روان دي خپل منځ ته او دې چې کوم مطالبین او چا تر راتل هغه یو کس پټولېګا سړی بلکی دې تر راتل راځي نبی هغه ځای راغی خدای الله ته غرونه دي نو په فکر دي اصل کسان ورته فکر دي کوم ځای کې به موږ لمخ لاندې کم دې ته روان شي هغه د خپل نه ویلانه یو ملاري معلومه کړل فقط تابع کله اصل کسان بنو لحیان فقط کې د مې حذیر کوم راځي ک بنو لحیان تم آثار هم د قدمونو د لیدل صحابه قدمونو ته پتا ولګیدا دغه زمانه کې پلار او خلک کم حتى وجدوا ومنذل بنو لحيان مأكلهم اي في مأكلهم فما زاد اكل دوی کې تمر ولرا تمر کجوري لګي وړي پرته وي او د کجور وړو کې پرته دا صحابه یو ځکه د مکړې و دا د بینه کجوري وړي هغه کې سوړي کجوري پاتې وي او اړو کې پرته یا دې کې مضاف مقدر کا نوا تمر فی منزل په یو منزل کې نظر کې صحابه هغه نازل شو نو فقال نو هو یو کستري سلونا یا فقالوا تمر یسربا لکه دلته کې چې کجوري بازار کې خرڅيږي خلکو ته پته چې دا د ایران دي یا د بسم الخان دي یا د بنو دي یا د مدینه منوره په دې کې نه تمر یسرب او یا به مضاف مقدر کم نوات تمر یسربا دا خو د یسرب د مدینه زورنو داغه د کجوري ورته دي مطابق د آثار د قدمونو د صحابه ولما حس بهم عاصم واصحابه چې محسوس والے او په دې باندې عاصم او داخل مرګرو حسین ویلیدل بس هغه خو کوی چې اصل کثا غالل او چې ورته دا هم تر دوه شو دا په منګیر کو د لږه مستلف الى موضع اليوم موضع تا یو غونډه واقع ځان مستریک یعنی هغه صلی الله علیه چې دې غونډه باندې موږ ودرېګو شان په بدوی بس ځکه چې کوته شو فاحات بهم قوم ته حات او قصر قطانو فقالوا لهم اتوا اذلوا نازل شيء ذکر الاختصار لاول په ورته یلا په وړاندې نه تخته وي تاسو هم په دې ځای راغله سل کسان او غشي د سره وي موږ تاسو استقبال راغلي په استقبال د شکراني وسیله وي په زموږ د عادت ته عادت خبره نشته بس موږ وایو وي خدای ته کې لا سره وجننا لا سره وجننا او سماجمات بدن واخلو او سمت زمون د خپل مطالبه دي ابد باندې سر کو
تاسو پیغمبر سره به مطالبه درکو چې په موږ باندې نه کوي موږ پتا ته هم دې ته او تاسو به مقام وروستیو پرېږدو نه نو وجه نشته نو وګورئ کسانو په عهد او پیمان ورته چې خدای راخره الله تعالی او درو کسانو ویلو په امن د کافر ځنه راځي کافر رواج نه وته فاعتوا كيف فقالوا ان ينادي صفات بايديكم بلا اله الا الله لا تراك عربي ولا كلام وربي الله نكاي ولكم الحمد والميثاق الا نقبل منكم احدا وسلفار منسو تاسو پیغمبر سره مسلم مذاکرات کوي بدریان بدر کې د دنیا کافر له پرځنه سبب هم دیونه کې چې موږ سره عقد او پیمان شي کرا سره کوي خدای دې راول وي الله نقبل منكم احدا عاصم بن ثابت بن مشروع ايها القوم قوي اما انا فلا انزل في ذمه كافر لو كافر فامان ذلان الاخر ولي كافر باندې اعتبار نشم کولې اما انا حکم کړو چې تاسو ځان مور کوي نو بیا په کې تعامل امیر وي ما مخاطو او دې چې ځنور کوم تاسو اختیار دوی دې رې مفوضه کړل ثم قال اللهم اخبر عنا نبيك يا الله خپل نمبر دمو خبر کړي موږ سره دوه اللهم اخبر عنا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام عینی دې لیکلي په محراب کې ناستو او چې محراب کې ناستو نو وی او ما ته الله اقدار ولګلا او دماغ الله سبحانه وتعالى د کوشش وکړه او دا چې صحابه نشي ورسېدلې لکه د عثمان او د مکې میاز دي مکې مکرمه ته تدیری کله کوم دغه قصانین او مکه تیارې کې ټول صحابه وجني نو طاقت والا زمانه کې صحابه دومره نو او نو په رسېدي او برابرهم بيوستل په خشو باندې نه بلنه مراد خو د خشو هغه اوس باندې دي او دلته مراد څه دی مستقل استهام دي فقتلوا عاصم مرض ونزل إليه ثلاثة نفر على عهد والميثاق عاصم سرد أبوه كانوا شهيد نازل في ذلك كتاب فعهد والميثاق من بعد ذلك خبيب ابن علي أنصاري زيد بن دسنا ورجل آخر عبد الله بن طارق ولما استمكنوا بقادر كذا كافرات من ذلك الصحابة أطلقوا بإسبرد الأوتار في مسجد الإندو قبلوا لشي بيولي لیندل ما تا ګورا داسې یو شی وداسې هغه کې څه یو مزه لګیدل هغه راکا کی تار باندې هغه نه مزه اوس پردل او دې په شاته لا سنت اطلقوا ويسبرد الاوتار فيهم اوتار جمع د وتر نمزي فيهم او جمع د فيهم ځکړو دیندو نو برابر وی تل دا دی وړه بیا پاره چې کله تل د بتو اراده د تل جوړ تا بتو زمانہ اراده یا وی تل دا قال الرجل الثالث يا عبد الله بن طارق بهذا هو الغدر دالو بيدو قشوا تاسو عهد بذات وجن طعام ولي مفصل وقدر ولم ترى والله لا اصحاب الخبز قدرنا ان لي لفارض ما بها هؤلاء غدر وقصان منشوا كما دغ نمونه لا تبتت يروي ذات شيدا كلمان ملكه يريد اراده ولها هؤلاء لا قد جبل مقتولين فجرروا ريخ كدلرا فزور راخه وعالجوه به وهو علاج الجوارح وعمل توي به وهو بار فابا به من کارو کا يصبر نمبر 1 دین فرش نو کا پاتې کو دعا پنځولې طبيب مبيد او دې ندسنا دې بوتل دعوا او کوم څه بوتل ور دې ظالمانو په څه دوه کارو دي دوی د الله ستاسو په اهل مکه او خرصول اذا الله ستاسو بدل باندې خرصو او دې دا او یو مړو د لاسو بدل په باندې والي كيف بقى لذا قال ظالمان رسول نبتل طبيب مبين وذلك ندسنا اتبعهما فاستوى سعيد بدرنا خبر خبي فيكنا ورمناسبتنا برو برازي خاص كان فاستوى سعيد بدرنا فاهل من وبعوهما من اهل مكه فاستعى فاشترى واغشت بنو الحارث بن عامر بن عمير قبيل طرف اتيام مثقال ذهب صونا اتيام مثقال ذهب واغشت ولا يغيد حارث بن واغث وكان قبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر الابلار حارث بن عامر اذا بدر فرضان مردار کړو د خپل بلار د بدر لپاره مناسبت د باب تاسو چې قبيب بدري دي او بدر کې کارنامه کړی را او حارث بن عامر وجه فلبث قبيب عندهم كبويت اشهر حرم رجب او ذي قعده او ذي الحج او محرم دي کې ودی وجل نه
نو یو دیګه چې اکورې ټول تیر شي نو دی په بوزو دی په وجنو تپلار بدل به په ګور راو بل به څه خو به بل عندهم درته خو به نو دي دراتي نن په هر په تیلی باندې وتره حتى اجمع القصد کوي قتل د قتل د اکورې ټول تیر نو یو دی وجنو چې وجه نو فستعاره نو خو به په سوال او په بعض بناتو د حارثنا موسی چلے لري تعالی له کومږي لکه تعریف ورکې دنه په ځندیر تعالی نو یو چاله راکې ځکه ما اصل وجني اذا بلا ترقونه ولا مو حلق عاني جاتي بستفكت كما فاستعار فصال غفت خبيب تبادلون ظهارت موسى چلے تا وای چلے دی غفتلا يستحد بها کہ باغبت استحداد کی لكن اي لفظ حلق عاني بيو کی بيجي بنا استحداد استعمال الحديد اس پر استعمال اول کنایه الفارغ فاعارته ناری فصوال دا چاړه ورته واخلا دا غریب د کور په کار کې مزدور بشوا او د یو ماشوم بچی ورو په خلقو روانه ماشوم په لپیږي او به فدرج بني لها تصيد ابترور په خلقو سلال درجه په خلقو سلال بني یو بچوړې لها د حارث د زور او دا غافل و د کور کار کې مصروف باندې بچي به نه ورته دي حتی اتا وراغ راز په بيدا بني او دي او به ترا وراغ او به ځل تکيرو چاړه وسره دا چې جنې وکړه او تاسو ته له ماشوم ورته چالم دا دې کوم وجه ماشوم راځي او یاري دا او وجدت مندل سحارتي لرودي او به لرا دیو یادي ماشوم لرا مجلس چې کینون کېو مجلسو او به هودي سوبي لرا فقط بل باندې بل موسی بيديه چاړه لاس کېوا قال دا جنې وای رست بیان کوي ففزعت فزعه ذات هو يريد الفجر ترى او په جن د یما د یره له خو به خرابات کوي وا لما فرض کوي وا لما پچو کوي وا او ذات فقال خو به اتشيت يريږي اذا بمن کم دا ما كنت لافعل ذلك ذا كارنكم لکه ما تخبل پیغمبر ترشیم د بیانو کو دلې دې او بلانه بچو کې بچو چې ما پرې ده کې دا ما شو دروي چا ما پرې او دا ماشوم ما سره تر څو چې ما څنګه پټاو لګي چې تاسو نن محمود چې ماشوم د تکینو بدل دا نه بس کولې څه دا خو عقلي او فطري ته چل دی هر چا ته ضرورت ایجاد ما ایجاد کی ما لیکن قال تاجنوي والله لما دي قسم بالله ما رايت اسيره قد خيرا من خبيب تدنا بهترين خيدي من دلیل تمام ماشوم باندې دون رحمه بهترین سینې موږ سره زیاتې نه لیکلې موږ کور کې جنا کوي موږ دې نه لیکلې مخبل طرف ته ولې تسلیل ده مخبل طرف او په ځل سره یو الله به یاد په ځل سره خپل منځونه وکاوه چې دا فریاد نه لیکلې موږ ته چې نه دی والي چې دا ما سره ظلم نه کوي موږ ورونو ته تل ورونو ته مناسو لیکن دې غریب بخانو نه موږ ورته مخه ته ولالو د بخرانه وانه درګې به کتا کړلې والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب والله لقد وجدته قسم بالله حارث مسلمان شوی دا ټول لونه والله قسم بالله لقد وجدت من خبيب لري ورز ياكل القريه قصه يوم ذكر عنب في يده حال كونه في يده لاس كده غرغن چکره اغفر وجدته يوما يأكل قطفا عنقود يوم جد من عنب أنقر في يده حال كونه في يده وإنه حالاك مانع الأنقر موجود ده الأنقرنا مانع موجود ده تري إنه لموصف بالحديث موصف بنطلع ده شبير نظر ده كم قوالا كم نعنى روح وما بمكة من سمارة دغا وقف مكة يوم وامنوا نأنقر نبل ميوا ومن غير دي زراع أو دي تمد دي أو زمون دشمن لنو بلانقر روح كم زينو وكانت تقول لحارث للربوي إنه لرزق رزقه الله تعالى خبيبا أغرزق جل خبيب لوركوا الله رزق وركوا فلما خرجوا به من الحرم إلى حرم نكالبارو يستو تقريب أرض الحرم كتالين وجنا بحره يستو ليقدروا جدي ملك في الحل في أرض الحل فزمين الحل كي نقال لهم خبيب ورطوي دعوا لبريب ذيك وصل لركاتين تقبل خبيب ذيك وركات منذ كمان يا خيري عمل زماد الصلاة راج بركات منذكم فتركون بري خوض نفارقات بركات منذيوك بركات منذيوك او اختصار طريق او بياسوي فقال بي والله زماد قسم ذا الله بي
زما دې قسم په الله ولولا ان تحسبوا فتاسو دا خیال نه کو چې انما هغه حال چې په ما دې د موږ ولا حال دې انما بي هغه حال چې په ما دې موږ ولا حال دې جزاهم د فریاد د مرګ نه دې لزت زیات کړي به مې خو کدا موږ زیات نو تاسو به دا حال د موږ ځکه خو کې دا یریږي د مرګ ځان د ګلستو کوي یریږي ځان له عمر له غوندې زیاتول غواړي مرګ نه یریږي نو په منځونو موږ نظر مصرف کول غواړي سبا پکاره والله قسم بالله لولا ان تحسبوا قطعوا ذا خیال نه کولې چې انما هغه حال چې په مال چې الله ته منځونه مې کوم دي ایو سورکات نورکم جزاء من يري دلي لذت صلاه من زیات کړي وي ثم قال يسوي اللهم احصهم عددا یا الله اشمر دلر پشمیر باندې تم قوم چې هلاک شنو پشمیر شي لکه چې کوم قوم ډيري بشمیري او چې پشمیر شنو لږ شي کنه پشمیر او شمیرا پشمیر شمیرل څه دی ملکا دا ملکا چې د شمیر شي د لږ شي وقتلهم بددا او خدای ملکا جدا جدا د یو بل نه یو ځمنه یو ځای مړي بلبل ځای مړي بلبل ځای ولې مرګ امبو جشنه دا پر دیوانه می مرګ امبو یو ځای مرګ بیا سړی بل ته ګوري زمړه ته زمرم پامرا سره امریکا او چې دا په خپل د پزنګل کې وازي او د بل خپل په غبل لار کې وازه پرځي ډېر خطرناک بددا او بل معنی درته کو وقتلهم بددا من حيث الاعضاء چې اندامونه یو بل نه جدا جدای تاسو ملکا چې اندامونه یو بل نه جدا جدای ولا تبتغنهم احدا او چې دا کوم دلته ولا دی الله یو اتباقی پرې نه دی همدا قدر په چې هغه مختلف اکثریت مردار کړ او بیا سوي وی اللهم دلته دغه عین کې کړي دی کې وګوره عین کې دلته شتا اللهم اني لا اجد رسولا اللهم اني لا اجد احدا نا خطا مې وی اني لا اجد رسولا يواستاذنما الى رسولك يبلغه عني السلام ورسول رسول الله مبارك صلى محمد اللهم اني لا اجد رسولا الى رسولك یو په استاد نمونم ستا رسول تا يبلغه یا يبلغه مني السلام زما سلام ورته ورسي اللهم فبلغه مني السلام رسول الله مبارک محراب کې ناس ته ابو بکر عمر عثمان ورسره ناس دي نو بقا وی جړل فقالوا له لما تبكي يا رسول الله ولجعل الله رسولا ويقول الآن جاء جبريل فبلغه إلي السلام خبيب بحقيقة داري ما يستعين حواله السلام او سوي وعليك السلام يا خبيب رسول الله مبارك فورا سوي وعليك السلام يا خبيب وعليك السلام يا خبيب درد کرامت تجي دا غونچک انګور خلاص کې پیدا کېدل او دا څومره دا سلام را رسیدل نبی عليه السلام ته او رسول الله مبارک ته معجزه ده به حقي باندې علمي حواله ورکړي دا بیا سوي ثم انشأ يقول شروع یو سلام او دا وي او ما دا ګور هغه الک پته وي چې چا په غوزار کو استمر کا الکوی او تمناو کا پریدو دے ځه تمناو کا پریدو دے او دې په لرګي تړلې لرګي ورته خکړې لرګي د لرګي په سره تاسو لرګي تکواړې راته دا دینه تاسو لرګي نو دې فیوچر کو نو په دې لرګي ورته لاسو نه خواره په دې لرګي وې تاسو کې کړل او دا مړې ولا پر په لرګي پورې الله دې دې صلیبي نشان وي او دا اوس په څه وګورئ ټول غشي وروړي دې پیولي او نېزو باندې به وو او تمخامخ ولر دي الکه یو تمناو کنو پریدو دي دا تمناو کچې اور کې بچو سره ناس وي خدای سره ناس وي خوشاله وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صاحب دې دلته تړل شي دا تمنا د کړې وي د دې تمنا سره پیغمبر درتهونه کړی دا تمناو کا د پستر کې وسته وی غول خره سوای
وی قسم په خدای چې زما دا وجود دلته ټوټې شي دا برداشت کولی شم خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ته ازغې داخلېدل نشم برداشت هذا هو الحق او بیا څه وایي دا شعرونه ثم انشأ یقول شروع شو دا شعرونه وایي فلست ابالي حين اقتل مسلما بالا یبالي مبالا تک پروا کوي اقتل صيغه مجهول دا قتل مسلما حال له اقتل ذليل على اي جمع على الطويل كان في الله في بمعنى الله لله لوجه الله یا فی سبیل الله مشرع پریوته دو طویل کېږي چې سړی خپل مخکې پریوځي سرعه یسرع الصرعا چا باندې بیرګي راشي پریوځي سرعه مشرع الول پریوته ده وذلك اشاره بمرسل ذلك اسم اشاره مشاور له قتل او ذات مفهم او زائد ده دا ذات تاکید د لپاره مستعملېږي مفهم او زائد ورته او اله ضرورت شری د وجه نه راغلی الله تعالی یشاء مشیئتا وقتل تویل کېږي بارک یبارک مبارکتا برکت خیر کثیر توي او سال جمع د وصل د پیوند توي یو پیوند پیژنه کړه وصل د دوه اندامونو یو بل سره راغلي دا ګوته چې خپل پیوندونه دي د مروان چې خپل پیوند دي د وصل او شلوا ټوټو تویل کېږي شلوا څه تویل کېږي ټوټه تویل یو شی قطع دلته معنا اندام مقطع دلته مراد کېږي اندام مقطع او ممزع يمزع تمزيعا تقطيع یو شی د بل نه پرې کول اوس د ورکیدا فلست ابالي اس پروا منستا تاسو چې دی قوت دی بچنه وي یو دی بمنډه وي یو دی بټوکونه وي تاسو د تعالی او دی بچنه وي فریاد اس فکر منستا لست ابالي پروانه لرم شینا هغه وخت اختر چې د وجل شم او حالت کونی مسلما المسلم په معنا د مؤمن دی چې ایمان سره هم پروا مې نشتا ظالمانو تاسو چې مرنو کافر بمره دې یو رات مونږ دغه دې پیرات کوي چې د ایمان فخر کوي ایمان والا مرد باندې روخه پکې تاسو په کفر پرې هغه مشرات په کفر بلشي وي لست ابالي پروانه لرم سینا هغه وخت کې ظرفي اوختلو چې د وجه لشم په حال کون زما کې چې د منقاده د مسلمانې ما پروا مې نشته تاسو کافر مره ظالمانو غرق بچه ایمان والا مرد تم خوشالي على اي جنب كان في الله مسرعي لست ابالي پروانه لرم على قدي خبره فكم جانب مسرع پروته د زمای في الله رسلك على اي جنب مسرعي فكم طلب پریوز پروانه نشتا مخمه پروته مر پشا پریوتم مل فی طرف سے کہ اس طرف اس پروا میں نکا وجہ صدا کان بالله کان لله الا الله ذکری کان فی رضا الله کان فی سبیل الله کان فی وجه الله کان لله لرضا الله فی معنا ذلك پروا میں نکتے وذلك ذما امر فی ذات الاله الاله ذات ذات فی وجه الاله فی پمالا لله دا خدای لپاره چې خدای دې نو خدای نه بزم ولي یریګم الله لا وزن و ان یشق لغاری یبارک برکت پیدا کی و پیوندونو د اعضاء زما چې ټوټه دي زما د اعضاء تا ټوکړې کې زما د اعضاء څخه ټوکړې کې الله په برکت واچي الله به زما ډیر کلی وجود جوړ کی دا نه راوځي دې دینا خپل وجود با الله جوړ کی دا سکون نه دینا سکون با الله را کی دا خوراک نه دینا خوراک به خدای را کی الله او غواړي نو یو بارک برکت پیدا کی په پیوستونو او سال جمع وصل په وسوي لیکيږي او شل و اندامونه په پیوستونو د اندامونو زما کی اندامونه مزای کی ټوټه شوی دي دا موه دې پیاورا تو کړی پر ذریعہ چې تاسو وایي چې خالي مرشي خاصه اذا كنا ترابا وعظاما انا لفي خلق جديد ندي کې باندې برکت پیدا کی خیر مکه ثم قام ورقاتل وتا ابو سرعا یا سرعا د دنیا را او بن حارث ذي عقبه حارث توجه ده حارث ذي ورقاتل عقبه هغه ورقاتل
فقتله شهيد شهيد وكان خبيب وسن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة خبيب دا یو طریقې یاد کړه چې کم سره دینه پس چې بچا سو پونی ول او وجبه ویل دوه رکعاتو اجازه راکې دا د چا سنت کې دا دوه رکعات خبيب دې ته موږ بدعت ویل عليه السلام او دوی دا څه دا فعلو نه دې تقریر ګرځي خلصو د پیغمبر مبارک تقریر ګرځي خو خلصو موږ د پاره خبيب ته پاره یاد خبيب چې دا مونږ کاو چا به فعل عليه السلام لیدو او هو پوهې دی موږ د پاره خو تقریر دی هغه د پاره یادو خبيب چې دا مونږ کاو نو پیغمبر متویل کې دا څه بکې داغه فعل لیدو چې دا څه هغه کړی دي پیغمبر په مخ کې بل چې دا کار کړی خبيب لیدلی دي ویږي په خبر نو اصحابي كالنجوم بايه مغتدات يقتدات جواز سنت د خلفای راشدینو دا د بدعت نه اخراج نه کوي سنن د صحابه دا صحابي یو نه عمل دی ور بدعت دی ته وای چې یو کار داسې وکړي چې په شریعت کې نه وتی دین او شریعت وبان ته وای چې دا د شریعت اصطلاح یا بدعت ګرځي او که اسې دی یو نیک کار وکړو او په دې نیت وته نه ګوري چې دا د پیغمبر نه ثابت دی یا صحابو نه ثابت دی یا قران کې تا او دا نیت نه غواړي چې دا دین دې کوي او که خاصه نه ته ګناه او ورته دا بدعت جعل دينا قويما وصراطا مستقيما على تفصيل بلاش ان شاء الله انا ترى وبموصلنا اختيار لكل مسلم قتل صبرا استنى الصلاه صلاه مكه سن الصلاه يوم ذي وتوقع یو طریقه د مونږ اختیار په یو طریقه خلق توقع درا لمن قتل صبرا اي حبس صبر څه ویل کیږي صبر دې سره اونې دي ورکاته واخبر اصحابه الحمد لله واخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاخبرك ان اصحابه مفعول به منصوب کا يوم باغرت اصيب به شهيدان شو دغه شهيدان شو نو پیغمبر سامرګر له خبر ورک اخبر اصحابه يا اخبر اصحابه خبر شو اصحابه مرګري د نبی رسول الله په اغرض باندې اصيبو دا کسان شهیدان چې دا او یا اثر ورکنا وی اخبر اصحابه وی پیغمبر مبارک ته د غیب او علم او مرګري خبر ویګه په خبر نه دا څه د غیب او علم د لته لګل کدا غیب او علم د لته ځانه لګل ولې لګل ولې وجني به ځای عیاذا ولې به لګي دا معجزه ده بس هغه وخت کې وته پته نه ویلېګل رستو الله معجزه خبر کوم اسلام ولا ورکړه اسلام ولا ورکړه کې وته واجب معجزه د پیغمبر په اختیار کې دي او نه باندې توګه ها ما کېدا وبعث ناس من قريش الى عاصم ما تقول نا عاصم په دې وخت یو شهید شو عاصم یو لوی کافر وجره او ابو دا نظر کړو نظر کړو چې دا عاصم په سر کې بمونګه شراب شو د سر په جام په کفاره دا ټکی به دیوبا شراب وکړي عاصم ته اصرار کوي عاصم الله تعالی وکړ یا الله زما متعلق ز عمرم او ما متعلق دې ظالمانو قسم کړی او دې دماغو کې قران پروت دی نو چې ستا قران او ایمان په کې پروت دی خمر په کې سکینو دا خوري شراب خدای ما خور دوی نه معاف ناغي چې څنګه د عمل کړل نو عاصم په دې سره ولېګو او د دې ټولو نه سرونه پرې کاوه دا مکه ته یو د سرونه وو او ورتا دا تاسو دښمنانو موږ په پیسې راځي دونم د عمل او دونم د جندي راوځي او د عاصم هغه بالخصوص نو الله تعالی له الله د دمبر راوځي دمبر په جنې کنه دا غټه مچه اپی منګې دې یو خپل راځي کنه تو نه دمبر وی چې سر نه شکرې کول به ویل کزان تل په نمبر وکړو د شپې به ما څوتن را شو دی وخت نمبر د شپې بیا کړو جاله تر باندې وی ها او چې دی لاړ ما خام نه باران شو دا سه باران او شو دا سه سیلاب راغی چې دوی سحر وختي ورغلل یو لاشه پتر ګوډه ټول الله دې او خبيب سره جلو شو تو دغه دا وایم درته وبعث ناس من قريش الى عاصم
بعث اولئك لشعور قريش عاصم يا بعث ناس من قريش رجلا الى عاصم بعث ناس رجلا الى يا رجالا الى عاصم حين حدثوا كذي قريش خبر وفي انه قتل نزل بارو اولئك بعث ناس يا بعث ناس رجالا ان يخرج رجل بيوشي منه العاصم يعرف كذي بجندلتي ذاتنا خير ولا كذي بمحبجن نكم شيء بجندلوكي سر مخنا بجندلوكي وكان ولا حارث رجلا عظيما من عظمائهم يقول لوي شيء وجلو اغسوق وجعاسم وجلو عقبة ابن ابي معيط عقبة ابن ابي معيط دا اغسلو چې په مکه کې د پیغمبر اسلام په دې مره کې صادره شوی دور دا هغه چې په پیغمبر هم په شا باندې صلاح اچوي دغه په خبره ادا هغه په دغه وجه په بدل دين لا معلومة شو عاصم من بدري بعث الله لعاصم الله رأوا لي كذا عاصم لبار من الذل في بشانده ورياض من الدبار قبيمة شيء دغتو مچو سيل راغه ورياض بشانده نريره فحمد نبجري ورياض دي مچو هو دي عاصم لرا من رزق داوي دفاوجنا داوي دفاوجنا بچگا فلم يقدرون ذي قادر نجو أن يقتوا تقاتك من وزن أو شيء طرف یو فوټین قادر نه شو ویل شپې به قطعو الله سیلاب راوسته اے مولانا صاحب یو مړ چې داسې باندې کار د نړۍ سره اوسې چې الله مشیره ولي بیا باران راځي دې ته څه ویل کېږي کرامت خارق للعادت چې تاجر دی هغې ته څه ویل کېږي او دا کرامت د میت شو د صحابي دا شو کنه دا ثابته شو کنه هغه د جمدیو د خو به د مړي او بلا وره بلا عیني دلته لیکلي دي عیني نبی علیہ السلام صحابہ لګل خبیب پسې دیول کې خبیب تعالی شوی د پښتن پورې راوړل او وتکسان مولل څوکیداران مولل چې صحابه چې د رسول کوز نګیا وې نسی وساسو الله حفاظت صحابه دا سره اسونه بوتل او چې وی ورلو څنګه وی خبیب پر تعالی شوی او څوکیداران ګرځا پیر ولر دي شپه دا موږ ورته د پیغمبر مبارک وینا او خبیب هم راوس پر د پړینا او په اسبان سم له جوړونه لیدل دیره د نیک نه قتل منګیونه لیدل او په اسم کې خود روان کړه لاش چې مروان کو چې سحر شو اله په تماشې راځي هر سات چې هغه خبيب نشتا چې لږ مانو تاسو وړاندې پوښتنه چلې درنه څه به موږ څه کوم نه لیدل او دا سونو د خپل اسمان نه کېږي ورپسې سونه شروع کړ اسونه رال ورپسې چې ورپسې شو په لار کومارو مو په دې لار تللی دا یو تاسو ته نه ګورئ صحابه وایي چې څنګه موږ ته پتا ولګېده چې او تر دې موږ هم دي زموږ اسو درود نه مننه نشي والے دا لاس ته پاسه پروت دی نو بس موږ دا چلو چې موږ یې دې متاو ورغاو دې خاصه مرده په ځان بچو دې موږ ورته موږ په دې په وستلې په دې سین او ورته مکه پامیان اوش لیدل او دې په کې علامه عید التجرید بديع الارض وتر هغه انسان چې زمکه سره تیر شوی دی خورل شي بديع الارض ته کافر الک دلته ورغاو چې وې قتل اسم نخارې دل صرف دا جامو د معمولی ټوکړي ور پورې تړلې وي دا غي سباز آثار ښکارې دل بديع الارض پرپسې مولانا وقالت ندین مناسبت شو عاصم بدری دی خبیب بدری دی پتاو لګیدلا وقال كعب بن مالك دا تعلیق د امام بخاری دی بل ځای کې وصل کوي كعب ابن مالک هو امام بخاری سره اس قسم ملاقات نه دی شوی كعب ابن مالک او صحابي دی دا تعلیق د امام بخاری دی ذکروا خلق ذکر کوي چې مراره ابن ربيع عمري او هلال ابن امیہ واقفي دا دواله دوسري ذکروا رجلين د دې دوه سره ذکر کوي صالحین قد شهدا بدران دې تعلیق سره ذکر کړ او دا کعب دواله ولې ذکر کوي هغه درې کسات چې تبوک نه پاتې شوی هغه سوکو یو کعب ابن مالک بل مراره ابن ربيع عمري دی بل هلال ابن امیہ واقفي دا دمرګری ذکروا نو خلق ذکر ذکروا الناس رجلين کم دو چې د مخکې نومونه ذکر شو او صالحین دي قد شهدا بدرن دا ذکر کوي چې دا په بدر کې شریک شوي دي او دا کعب څه ته وایي کعب په بدر کې نه دي شریک شوی لکه مخکې تېر شوي دي کعب وایي زه په عقبه کې شریک یم خو بدر کې شریک شوی
او دا بلکې مشرک شوی بس په کومه ده دا ترمذی له په دې وخت کې وایي مخوله ختم دی This is the